الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. دې باب دعوت صدا غرض د امام بخاری د دعوا کې صدا او مناسبت د دې باب مخ کې باب سره سره او شرح د باب. دعوه د باب صدا امام بخاری رحمه الله س بیان اول غواړي. دعوه د باب جواب کوي د استدلال د متکلمینو نه، چې متکلمینو استدلال کړو په تغایر د ایمان او د اسلام په حدیث د جبريل داغې نه جواب. خلاصه خبره ده چې د امام بخاری د دې ټولو بابونو غرض داو چې زیادت او نقصان د ایمان ثابت او دا بنا په دیو چې ایمان، اسلام، هدایت، دین، یقین دا ټول الفاظ مترادف دي، شی یو دی. نو امام بخاری رحمه الله د ایمان او د اسلام د اتحاد قائل دی. نو اکثر بابونو کې ترکیب ثابت شو په اسلام کې. نو اسلام چون کې د پنځ متحد او د ایمان سره نو ترکیب په ایمان کې هم ثابت شو. بیا به متکلمینو جواب وکړي چې دلته خو ترکیب راغله په اسلام کې، مونږ د دې قائل یو او اسلام متحد نه دی د ایمان سره بلکې متغایر دی د ایمان. متکلمین وای چې ایمان او اسلام متغایر دي مفهوما او متحد دي خارجا، مصداقا یو دی او مفهوما جدا دی. ایمان حقیقت عقیده دا سره د عمل نه، او د اسلام حقیقت عمل له سره د عقیده نه. د ایمان او د اسلام مثال دا سده لکه شا او خیټه. شا جدا ده او خیټه جدا ده، خو شا د خیټې نه بغیر نشي راتلی او خیټه د شا نه بغیر نشي ودرېدی. تاسو به خبره پوه شئ. نه ایمان شروع د کوم ځای نه کېږي؟ د عقیدې نه، او انتهای په څه ده؟ په عمل ده. او د اسلام شروع د عمل نه کېږي، انتهای په څه ده؟ په عقیده ده. د ایمان او شی یو دی. د ایمان او د اسلام داسې مثال دی چې دا سړک د دې ځای نه 400 ته تللی. تاسو به خبره پوه شئ. دا بخشونه 400 ته لاړم او چې واپسی کې راځې د 400 نه بخشو ته. شیخ خو یو دی، دا بخشونه 400 ته او د 400 نه بخشو ته.
نو چې د دې طرف نزي نه ابتدا د کم ځای نه کیږي بخښونه انتها په 400 ده او چې د هغه طرف نه راځي ابتدا د 400 ده او منتها په بخښو پورې او شی سره یو د مقدار کیلومتر مخه حساب د زیادت کمې پکې د قشان د ایمان شروع د عقیدې نه کیږي او انتهای په عمل ده او د دې عمل نه چې بیا شروع کې عقیدې ته د اسلام الکه په پوهیږي نو فرق صرف په مبدا او منتها کې دی نو فرق راغلی نو متکلمین د فرق قائل دي نو زیادت په اسلام کې راتلی شي او کمې ولی ذکر اسلام شروع د عمل نه د عمل کې زیادت او نقصان راتلی او ایمان کې زیادت او نقصان نشي راتلی متکلمین وای بسیط دی ولی ذکر د ایمان شروع د چا نه ده عقیدې نه د عقیده خو یو امر بسیط دی ځکه متعلق د امر بسیط سره دی چې دا ذهن دی او قلب دی الکه تاسو په خبره ورسېدئ که ونه رسېدئ نه متکلمین وای ایمان او اسلام متغایر دي او دلیل حدیث د جبریل دی حدیث د جبریل تاسو مشکات شریف کې تفصیلا ویلې مشکات شریف کې چې کوم حدیث د جبریل دی هغه د امام مسلم پر روایت سره دی الفاظ د مسلم شریف او دلتم راځي حدیث د جبریل صحیح حدیث دی دیتا السنت وای دا سنت اصل پدې کې نبی علیہ السلام نا د ایمان بارکم تپوس جبریل علیہ السلام او که د اسلام بارکې ته هم تپوس نو معلومه شو چې ایمان بیل شه دی او اسلام بیل شه مل ایمان ما سره تپوس کېږي د حقیقت د شی نه مل اسلام ما سره تپوس کېږي د حقیقت د اسلام نه مل ایمان او د ایمان حقیقت سره مل اسلام او د اسلام حقیقت نو په مل ایمان سره ورته عقاید ذکر کړه انتو من بالله و ملائکته عمل اسلام سره ورته اعمال ذکر کړه ان تقیم الصلاه و تؤتی الزکات الکه به پوي صحیح نو دواړه معرب دي په تعریفین او تفسیرین او مختلفین سره او کم د سيزونه چې معربي په تفسیرین او تعریفین او مختلفین سره هغه متغایرین نه ایمان او اسلام متغایرین دا څوک وایي دا متکلمین نو محدثین ته وایي چې تاسو وایي ایمان او اسلام یو دی نو چې دلته جبرئیل علیه السلام د ایمان بارکه تاسو کو نو چې متحد وي به چې د اسلام بارکه تاسو کو خو نبی علیه السلام ورته ویلو چې لری شه اوس مې درته ونه ویلې سا هغه اسلام هم دی کنه تاسو خبره ونه رسېدای معلومه چې دواړه متغایرین دي نه د امام بخاری د دې باب دعوت د معتزلین د متکلمینو د دقه استدلال جواب کوي چې نه ایمان او اسلام متحد نه دي امام بخاری وايي تاسو حدیث اول لکتلی دي او مونږ د حدیث اخر لګو اخر د حدیث دا چې جبرئیل علیه السلام تاسو کو دا سره مو په جاندا چې دا تاسو نه وکړو وای نه وای دا جبرئیل علیه السلام آتاکم تاسو تراغلو یعلمکم دینکم چې تاسو ته دین دروخی تاسو ته څه دروخی نه ایمان او اسلام ته نبی علیہ السلام دواړو ته څه ویلې دین ورته ویل نو دواړه متحد شو د چا سره د دین سره نه اسلام متحد شه د دین سره اسلام متحد شه دین سره او ایمان متحد دے دے دین سرا او متحد دا متحد دا ذالک الشیء الکه به کوئی نش ایمان متحد دے دے چا سرا دین سرا او اسلام هم متحد دے دے دین سرا و ایمان متحد شد اسلام سرا ځکه متحد دا ذالک الشیء کرا ستاسو استدلال بچا دے پاول د حدیث د متکلمینو او امام بخاری وای زمونږ استدلال په اخر د حدیث د چې علمکم دینکم
صحیح شو دیم بیا وای قرآن کې خدای ویلی دی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا چې څوک د اسلام نه بغیر بل دین غواړي فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هرگز به قبول نشي او د آخرت کې د اسلام نه بغیر بل دین غواړي نو اسلام ته دین ویل چې ورته ویل نو اسلام متحد شه د چا سره دین سره او ایمان متحد دی د دین سره يعلمکم دینکم نو ایمان متحد شه د اسلام سره نه بل استدلال شاله کړه څو خبره پوښتای دریم بداو وای په حدیث د وفد عبد القیس کې تا تاسو مشکات شریف کې ویل د دلتم سبا سبق کې را روان دي چې هغه د نبی علیہ السلام نه تاسو کو تاسو نه کړی وفد عبد القیس تاسو خبره پوښتې کې به پوښتنه نشي د ایمان بارک یو تاسو کړی دی نبی علیہ السلام امرهم بالایمان بالله وحده قال تدرون ما الايمان قالوا الله وقال شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان تؤتوا من المغنم الخمس نو کم سیزونه تعریف چې دلته په دې حدیث ته جبرئیل کې په جواب د اسلام کې راغلي دي اق سیزونه په جواب د ایمان کې راغلي دي نو حدیث د وفد عبد القیس نه معلومیږي چې ایمان متحد دی د چا سره اسلام سره ایمان او اسلام متحد شو الکه تاسو خبره پوه شئ تاسو اس کتاب ته وګورئ باب سؤال جبريل النبي صلی الله علیه وسلم باب د په بیان د تپوس کولو د جبريل د نبی علیہ السلام نه د په باره د ایمان او د اسلام او د احسان او د علم الساعه یہ ټول باره کې تپوس کړ باب مضاف دے سوال تا او سوال مصدر دے مضاف دے فاعل تا جبریل فاعل دے دا سوالونه باب دے په بیان د سوالونو د جبریل علیہ السلام چې جبریل علیہ السلام د چانه سوالونه کړي النبی صلی الله علیه وسلم دا النبی صلی الله علیه وسلم دا مفعول دی د سوال د پاره او ان الایمان دا جار و مجرور متعلق ده تر سوال پورې سوال جبريل علیہ السلام په باب د ایمان کې کړي او په باب د اسلام کې او په باب د احسان کې او په باب د علم الساعه کې الکه په پوښتنه چې قیامت علم څنګه ده و بیان النبي صلی الله علیه وسلم او بیان د نبی علیہ السلام له جبريل علیہ السلام جبريل علیہ السلام دا خبر نبی علیہ السلام له بیان کړي ثم قال بیا جبريل علیہ بیا نبی علیہ السلام فرمایل جاء جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام راغلو يعلمكم دينكم تاسو ته دین درخودا اپ جعل ذلك كله دينا دا ټول دین او ګرځاو ایمان اسلام احسان علم ساده ټول ته سی ویلې دین ورته الګا دې ټول ته سی ویلې دین ورته ته په تاسو اعتراض وارد ایمان اسلام او احسان خو دین دی علم ساعه خو دین نه دی او علم دی قیامت باندې پوها تاسو به جواب کوي چې په قیامت باندې عقیده دا دین دی یادار فجعل ذلك كله دین دی ټول دین ویل په اعتبار د اکثر سره په اعتبار د چا سره اکثر سره یادای وبين النبي صلی الله علیه وسلم لوفد عبد القیس من الايمان او نبی علیہ السلام بیان کړی دی وفد عبد القیس ته د ایمان نو ایمان کې ورته کومه خبره بیان کړی دي چې کومه دلته په اسلام کې بیان کړی دي نو ایمان او اسلام معرب شو په تعریف واحده سره مفسر شو په تفسیر واحده سره او هر هغه د سيزونه چې مفسر شي په تفسیر واحده او معرب شي په یو تعریف الشی واحدی دریم قول تعالی په بیان او دا قول د خدای چې ومن یبتغي غیر الاسلام دینا هغه څوک چې طلب کی غیر د اسلام نه دین فلن يقبل منه هرگز بددنه قبول نشي اسلام نه بغیر بل دین نه قبليږي نو اسلام ته دی آیت کې دین ویل شو او الته ایمان ته دین ویل شوی ایمان متحد دی د اسلام سره
او اسلام د دې آیت په بنیاد متحد دی د چا سره د دین سره نو ایمان هم متحد شه د دین سره یا وفد عبدالقیس نه معلومیږي چې ایمان متحد دی د اسلام سره او اسلام متحد دی د دین سره نو ایمان هم متحد شه د چا سره د دین سره ځکه متحد د متحد د ذالک شی کا تاسو به دې خبره سر خلاص نشئ نو امام بخاری رحمه الله دی له جواب نو بیا چې يعلمکم دی دا جبرئیل علیہ السلام آتاکم يعلمکم دینکم راغله او چې تاسو له دین خو آخر د حدیث د دې دلیل شته محدثین نو بیا امام بخاری ته وی چاول د حدیث د چا دلیل اول د حدیث خو زمون دلیل شي چې ایمان او اسلام غیر دي ځکه د بیل بیل تاسو نه شي کا هغه سره سکی داغه جواب شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمه الله کړه هغه وی د ایمان او د اسلام په منځ کې فرق مقاماتی دی څه دی دا د سیده لکه د فقیر او د مسکین په منځ کې چې فرق اذا اجتمع تفرقا و اذا تفرقا اجتمع چې کله یو ځای دواړه ذکر شي نو بیا په کې فرق کې او چې کله جدا جدا بیل بیل ذکر شي نو بیا یو ایمان او اسلام هم داسې ده چې یو ځای ذکر شي نو بیا په کې فرق کې او چې بیل بیل نو بیا یو دي چې بیل بیل دي نو یو بیا ولی دي یا یو ذکر دی آلته یو تعریفو که دلتا بلو که شی یو دی بیل بیل تعریفو نیو او چې یو زی نو بیا چې دوار بیل بیلی نو د دوار په یو زی کم مغا تعریفو که بل زی کم مغا تعریفو که تکرار نا رازی او چې یو زی ذکری چې دیو تعریفو که او د بلم مغا وکم نو تکرار رازی او تکرار په کلام پسی حقی شنی دی نو ذکر چې یو زی ذکر شفرق با پکی که تاسو خبره پوښ نو دلته ایمان او اسلام یو ځای ذکر شو نبی علیہ السلام فرق او دا فرق هم د سی فرق نه دی د مبدی او د منتها فرق اسلام هم عقیده ته وای ځکه عمل د عقیده نه بغیر قبول دی اسلام عقیده ته وای اسلام عمل ته وای خو سره د عقیده نه او ایمان عقیده ته وای سره د عمل بس دغه خبره وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال متى الساعه قال ما المسؤول بادم من السائل فساخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامه ربها واذا تطور الرعاه الابل الكفر في البنيان في خمس لا يعلمهن الا الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه الايه ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس نبی علیہ السلام خکارو یو ورځ د خلکو د پاره حدیث د مسلم کې دسی دی چې بینما کان النبی صلی الله علیه وسلم من بیننا نبی علیہ السلام زمونږ په منځ کې ناس بعض روایاتو کې راځي چې نبی علیہ السلام بر صحابه سره یو ځای ناسو بهر نه بسړی راغی نو چا به نه پیژاند بیا صحابه ورته داسې اوچت غوندې ځای به درته جوړ کړو چبوتره غوندې بیا یې هغه جوړه کړه نبی علیہ السلام به په هغې ناست
بارزن ظاهرن کارو یومن یورز للناس خلق پاتا ہو رجلن دا مسلم روایت داس استلا علینا رجلن سڑے راغے پشکل دا سڑیو و ملیکا جبریل علیہ السلام رجلن سڑیو نبی علیہ السلام وی ارزل چی جبریل راغلے ما پی جندلے خوبا دے ظلمی ہونا پی جن التداسی دی ما یاربہو مننا حد منگا کی چانا پی جن نبی آیت اعتراض دا چی نبی علیہ السلام کو پی جندن رسل بھی کلی ولی ہو چی چانا پی جن جواب دار ما یاربہو احدم مننا منگا کی چانا پی جندنو کہ دیشی نبی علیہ السلام پی جنتا اور دی بل روایت ندا معلومی چی نبی علیہ السلام نو پی جنتا سکہ پیغمبر دا علم غیب نہیں کر پیغمبرانو تا علم غیب نہیں انا بزرگانو لئی او زمانگا دا عقید منگا تاسو دا سوچ جوڑ شوئے چه بزرگانو لئی علم غیب ستا پیر سیب تلال شو آغانا تا یو خبر ہو کی چی دا چلی منگوی زمانگا پا خزرگو رزما ازلکی داو دے پی پویا شا ناوئی که ناوئی زرکی میدان راگلاو دے پی پویا شا آغا آسی اپیس غندارے ہوئی برابرش تاسی پا خبر پویشی که پی پوینش یو زیکو یو پیر سیبو آغا موریدان دی باندی پیر سیب دیر مشہوری یو سلور لاری دا پیر سیب کور نراغلی وی دی طرفنا دسی نو خلق براتلل چیلی بیرا وستل گڑان بیرا وستل نور ہدایا بیرا ولی نو پیر سیب تبیت چی دا میلما براغی و گڑ بیرا وستے ہو نو پیر سیب تا خوبے گڑ نور وستو گڑ بے بار ودرا و موریدانو پیر سیب و خصوصی کمرہ کیو زان لبے ور وستو دل دعاو کدے لری زین را نو دا سی چلی کڑو چی لارا کے بے کسان ودرا ہولیو علیکہ چیر تزی پلان کیا گڑ بے را روان کڑو پیر سیب لورزم دا گڑ ور نو دیکھو بروان شا موریدانو دو سڑے بزر دسی راغ پیر سے بے خبر کا چی دسی سڑے راغلے دے او کھڑما ٹوپائی دا غٹ غٹ ویختی دی او سپین گڑی را وستے دے سپین گڑ نو پیر سے موریدانو بپا سڑی چھے میں اس کلک ٹیم باوشو سڑے بے را وستے چی پیر سے دے ملاقات لراغلے دے دعا با ورطا ہوکی پیر سے بولتے چی ہم ملاقات تخوار وقت رازا خدا گڑ دی ولی را وستے تمرا تکلیف دی کڑے دے علیکہ تازو بے بوئی جائی نسری با عقیدہ مضبوط دا چچو دا خو گڑ مادل ندی ویلی او گور دے خبر شوئے دے ندے زمان پا حالاتو خبر دے و دا لوئی بزرگ دے دا رمی توبون بے کول بس سم پاکی مشہور سوئے تازو بے بوئی جائی نا علم غیب دا خودینا بغیر بل چاہتا نشتا نبی علیہ السلام گورے وہ نہ پیچند چے دا سوک دے وما یاربہو مننا حد مسلم دا روایت نہ دا معلومی کی بل روایت تم دا سرے چے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے ار ظلم پیچند لے خوب دے ظلم ہونا پیچند فقال ربی علیہ السلام تو مل ایمانو ایمان سے شے فما سر تپوس دا حقیقت دا شے کی گی دا جنس اور پسند قال نبی علیہ السلام ورطل الایمان وان تومن باللہ ایمان دار چی تصدیقو کی پا اللہ و پا ملیکو و بلقائی دا خدای سر پا ملاقات و رسولی پا رسولانو و تومن بالبعثی ابو دوبارہ جون بانی ایمان والا ردیتا ایمان ایمان کے کور طولا قائد ذکر تاسو بانی بدلتا اعتراض واری چی چه قال نبی علیہ السلام ورطو الایمان وان تومنا الایمان مبتدا دا او ان تومنا خبر دے او ان تومنا پا تاویل دا مصدر سر دے الایمانو ایمان ایمان دے پا خدای باندے و پا ملیکو ایمان دے دا خو حمل اولی چه خبر بعینی مبتدا شو چه الایمانو الایمانو ایمان دے دا چه شو
حمل اولی شدا خبر به عینه مبتدا شو تاسو خبره پوه تاسو به جواب وکړئ چې په محدود کې کم ایمان ذکر شوی دی په مبتدا کې الایمان دا مبتدا هم دا محدود هم دی یعنی تعریف کیږي معرب په معرب کې چې کم ایمان ذکر شوی دی د هغې نه ایمان شرعي مراد دی او په حد کې او تعریف کې چې کم ایمان ذکر شوی د هغې نه ایمان لغوي مراد دی نو الایمان ایمان دا دی ان تؤمن بالله چې ته تصدیق وکړې په الله ته تصدیق وکړې نو تصدیق خو ایمان لغوي شکل لکه په پوه چې ایمان شرعي خو نه دی ایمان شرعي خو مرکب دی عند المحدثین د درې څیزونو نه تاسو به جواب پوه شئ چې ایمان راوړې په الله باندې په ملایکو خدای سره په ملاقات او په رسولانو ایمان راوړې په باس د ایمان تعریف جدا و قال بیا وی فرمال مل اسلام قال الاسلام ان تعبد الله اعمال ذکر کړي اسلام دې ته وایي چې تر خدای عبادت وکړي ولا تشرکو به د خدای سره هیڅ شریک نه کړي وتقیم الصلاه او منځ ودرې وتؤدي الزکات او ادا کی زکات المفروضه چې کوم فرض کړل شوی وتصوم رمضان او د رمضان شریف روزه ونیسي دا اسلام دنو اعمال پکې ذکر قال بیا تاسو کومل احسان او احسان څه شی دی خسړی توپ احسان خسړی توپ ته وای احسان اخلاص ته وای واحسنوا خدای وای نیکیو کوي ان الله يحب المحسنين نیکی کون کې د خدای خوښ دا احسان ستوي اخلاص قال نبی علیہ السلام تو فرمایل انت عبد الله چې ته د خدای عبادت وکي کأنک تراه لکه څنګه چې ته ویني فإن لم تكن تراه کچې نه ویني فإنه يراك هغه تا ویني انت عبد الله کأنک تراه دا ترکیب کې ثواب شوی کأنک تراه دا مفعول مطلق دی د ان تعبد الله د پاره ان تعبد الله عبادتن شبیهتن بمثل ان تراه چې ته د خدای عبادت وکا داسې عبادت چې مشابه وي لکه ته چې وینې کأنک تراه مثل رؤیتک له مثل رؤیتک له مثل رؤیتک له دا صفت د عبادتن د پاره او موصوف سره د صفت نه دا مفعول مطلق د ان تعبد د پاره حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرمائی دو مقامونه دي د صوفیاو یو ته مقام د مراقبه و یو ته مقام د مشاهده و ان تعبد الله د خدای عبادت کوه کأنک تراه لکه تی چې ویني دا مقام د مشاهده دی فإن لم تكن تراه کتی نه ویني نو دا عقیده وساته چې ما ویني فإنه یراک غتا ویني دا مقام د مراقبه دی مشاهده دا معنا چې د عبادت کې چې زی وینما چې سړی مزدوری کوي او سره مالک ورته ولاړی نو څومره ښایسته کار کوي فإن لم تكن تراه کچری ته نه ویني فإنه یراک خو تا ویني کنه دا خو د عقیده د چې ویني مې چې د سړی د عقیده شي چې ویني مې نو هغه غلط کار کوي ته خدای یقین وکړه چې نه کوي مونږ ایمان دی چې خدای مونږ ویني خو یقین هم نشته عقیده هم دغه شان نه ده راسخ ځکه غلط کارونه کوو فإن لم تكن تراه کچری توینه نوینه فإنه یراک فإن لم تكن تراه دا شرط ده فإنه یراک دا جزا ده اعتراض ده ګوره ما ته قاعده ده د نحوی چې حکم په جزا کې
او دا شرط قیدی دا حکم دا جزا دا پا حکم دا جزا دا رے چی پا انہو یاراک خدای تاوینی دا جا حکم شا او قید دا دے خدای تاوینی علم تکن ترا پا دی شرط کتای نوینی کتای نوینی نو خدای دیوینی نو کتای وینی بیا دے خدای نوینی قیامت کے با جانت کے منگا خدای وینی نو بیا با خدای منگا نوینی فا انہو یاراک یقیناً دا خدای تاوینی دای مقید که با یو قید سرا خدای تاوینی با دی شرط چتبه وینی فا ان لم تکن تراو چتبه نوینی یلکا خدای تاوینی کلا چتای نوینی نو که منگا خدای وینی نو بیا با خدای نوینی خدای با منگا پا ہر حال وینی خدای چه منگا وینی دا خدای دا رویت مقید نده بی قیدین عدل تا مقید سے بی قیدین خدای تاسی وینی با دی شرط چه تاسوی نوینی اللہ کہتا ہے سوال پوچھ سکتے پہ کوئی تاسو با جواب ہوکے کہ پا انہو یاراک دا جزا ندہ دا پا لم تکن تراہ دا پا جزا حسب دا او دا پا انہو یاراک دا دلیل دا جزا محضو پہ دے دا دلیل دا چا دے اصل عبارت دا سی دے پا لم تکن تراہو فاحسن عبادتہو کچری تنوینی هم عبادت خکوا فإنہو یراک زکا آغا خود تاوینی کنا تاسی پا خبر پوئی چاہی فإن لم تکن تراہو دا شرط شا فأحسن عبادتہو دا جزا محضوبہ شوا او فإنہو یراک دا دلیل دا جزای محضوبہ ہے کچری تنوینی فأحسن عبادتو بیایم عبادت خکوا ولی فإنہو یراک زکا تاوینی کنا حسب خبر پوئی سے نہ دا مقام دا مراقبیش قال دی سڑی بیاتا پوسکا متسا قیامت بکلی متسا گو رہی دا قیامت بارکی تا پوس نہ دے وقت سا بارکی ذکر متا دا وقت دا بارا دے متسا مانا دا متا وقت سا دا قیامت وقت بکلی قال نبی علیہ السلام ورطو فرمائل مل مسئول بی اعلم من السائل ندے حغا سوک چی دا غن تپوس کی گیا غا خپو یا دا سائل ندے لکا سائل چی نپوئی گی پا وقت سا مسئولان ہم نپوئی گی وَسَا اُخْبِرُكَانْ اشراتها زرد چیزتا خبر کما دا نخود قیامتنا اشرات جمع دا شارت تا او شارت ستا وی علامیتا علامه یو دا ایزا ولدت الامتو ربها چه وزی گئی وینزا ربها بادار وزی گئی یا ربتها بادار وزی گئی دا دے سا مطلب دے شارحین و عالمان و محدثین پاک دیر خبری کری یو دار چه وینزی بدیرش بادشاہ با وینزا ساتلی یو داغین با بچے پیداش بچے خوبی آزاد دے ذکر بادشاہ زوئی دے نو آغا با بلا ورز بادشاہی بادشاہ با مرش او وینزا با مغشان امی ولدی دا بادشاہ مور بے وینزی او دے با بادشاہی دے با دا پلار بزے باداری علیکہ یا دا مطلب دے اشارہ دا کسرت دا اماو تا چه وینزی با دیرش بازی وینا کنایه دا ناپرمانی دا بچونا بچی با دا مور و پلار نا پرمانش لور با دا مور دسی لکا بادارا او دا بایوی با دا اوکا واغا اوکا دا چه را تروڑا روڑای را تبخت دا با مطلب کنایه دا وی دا مراد بے منخا ویزا تطول رعات الابل البهم فی البنیان چو غٹ غٹ آبادیو کی اثرون کی دوخانو یعنی دوخانو سرون کی خلق دا غرونو خلق چی اوخ نیم سرائی گڑے سرائی او دا اوخ او دا گڑے نا بغیر بل سمنی خار ترا کشی و غٹ بنگلی پکی جوری کی البحمو دا تورو البحمو کدا مربوشی نو صفت دے دا رعاتو دا پارا رعات پائل دا تتاوالا دے بحم دا ابہم جمع دا اور تور تاوئی
الکه په پوښي نو اذا تطاول چې دنګي آبادیو کی رعات الابل دو خانو سرون کی البهم تور یا کالبهم شنو صفت د الابل د پارا اذا تطاول رعات الابل البهم د تور خانو سرون کی غټي بنگلې جوړي غټي بنگلې جوړي دا اوس د کنه دا د خار کې غټي بنگلې د چا دي دا غرونو د خلکو دي چاغي و یو ګډه یا یو خرب ور سره یا به اسمه مر سره نو وخت تا چې یقینو کې چې مکه چلی مالدار ترين خلک څوک دي مکه د خرو د ګډو د بيزو خلک نو اذا تطاول او غدواله او کی غټواله او کی پل بنیان په آباد بیا نبی علیہ السلام فرمایل پی 50 تا پی 50 خبر ده مبتدا محذوف ده علم الساعه پی 50 د قیامت علم په 50 خبرو کې ده لا يعلمهن الا الله چې باغی نه پويږي مگر یو الله په پويږي ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام دایت ولست ان الله عنده علم الساعه یقینا الله سره د قیامت علم ده ورپسې نا ثم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس باي ارض تموت ورپسې وما تدري نفس ماذا تكسب غدا دا پنځه خبرې چې کمی دي د دې علم الله نه غیر بل چاته نشته الايه ما اقرا الايه آیت ولا تر اخره پورې ثم ادبر بیا سړی شاکړه فقال نبی علیہ السلام فرمایي ردو را واپس کوي فلم يروا شيء شيء خلقون لرکش فقال نبی علیہ السلام فرمایل هذا جبريل دا جبريل علیہ السلام جاء راغ يعلم الناس دينهم خلق ته دین خودا نو امام بخاری وس خپل استدلال کوي قال ابو عبد الله امام بخاری وای جعل ذلك كله من الايمان وی ګرځولې دا ټولې خبرې د ایمان نه نبی علیہ السلام دا ټولې خبرې د سنو ګرځولې اول ویلو کنه چې جعل ذلك كله دینا او سوي جعل ذلك كله من الايمان الګ لطافت تم خیال لګا دا ټولې دین وګرځاو یو او دین خو مرادف ته د ایمان سره نه دا ټولې خبرې ایمان وګرځاو اسلام ایمان وګرځاو نه اسلام متحد شه د چا سره د ایمان سره نه مناسب وجد استدلال د امام بخاری په دعوی باندې په دقه ټکی دا چې جاء جبريل دا جبريل جاء يعلم الناس راغله د چې خلق توخی دینهم دینو خی د امام بخاری رحم الله استدلال په دقه ځای بنا دی الکه تاسو خبره پوښتنه درود شریف الله